محترم اوریدونکو دا نننۍ ویډیو ډیر اهم او لازم ده چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې تاسو ته پیش کیږي او خصوصا د قرآن کریم آیاتونه چې د انسان د دل او دماغ د زړه او د ژبې د ټول بدن د هغې سره تعلق دی نو هغه په لفظ لام کې دی ګوره لام الف زبر لا په دې لا کې تاسو وګورئ چې لا ولا تفرقوا تاسو تفریق او جداواله مکوئ دا ټول تاسو واورئ او بهترین انداز دی د ژوند او د زندګۍ د تیرولو نو لا تفرقوا تاسو متسنس کېږئ یو ولا یغتب بعضکم تاسو غیبت مکوئ د یو بل ګورئ دې تصویر ته ګورئ ولا یسرقنا او تاسو غلاګانې مکوئ د یو بل نه ولا ينقض الميثاق تاسو د یو بل لفظونه ماتئ ولا تشركوا به شيئا تاسو د الله پاک سره څوک شریک مه جوړوئ ولا تقل لهما اف تاسو خپل مور او پلار ته لفظ د اف مه وایئ لا تقتلوا النفس خپل نفس مه قتلوئ د ولګي د وجنه یا د شرم او د حیا د وجنه ولا تفسدوا في الارض تاسو په ځمکه کې فساد مه کوئ ولا تاكلوا الربا تاسو سود مه خورئ دغه شان بر د سر دی دغه ته ګورئ لا تکفرون تاسو ناشکري مه کوئ ولا تسرفوا تاسو اسراف مه کوئ ولا تحزنوا تاسو غمجن کېږئ مو ولا تتمنوا تاسو غلطی تمناګانې مه کوئ ولا تعتدوا تاسو زیاتې مه کوئ ولا تهنوا سستوالی مه کوئ ولا تنهر یو بل زورنه مه ورکوئ ولا تسبوا تاسو یو بل ته کنځل مه کوئ ولا تقهر یو بل زور مه ورکوئ لا تخشوا الناس فلا تخشوا الناس مه یروئ خلکو ولا تجسسوا تجسس مه کوئ جاسوسي مه کوئ ولا تبتئس او نو امید کېږئ مو ولا تخف یریږئ مو ولا یسخر مسخرې مه کوئ په یو بل پورې لا تغرنکم الحیات الدنیا دا یو بل له دوکې مه ورکوئ په ژوند دنیا کې ولا تزکوا انفسکم چې کله یو بد کار وکئ تاسو نو ځان مه پاکوئ بیا لاندې ولا تمشي فی الارض مرحا او تاسو په ځمکه باندې مه ګرځئ په مستۍ سره ولا تکونوا کالذین نسوا الله او تاسو دې مه کېږئ په شان دغه کسانو چې الله یې هېر کړی دی ولا تقنطوا من رحمت الله د الله پاک د رحمت نه مه ناامیده کېږئ ولا تقتلوا اولادکم من املاق خپل اولاد د ولږې د وجې نه مه هلاکوئ ولا یستکبرون عن عبادته تکبر مه کوئ ځان لوی مه ګڼئ د الله پاک په بندګانو باندې او ولا تنقصوا المکیال والمیزان او تاسو کمې مه کوئ په تله او په توله او تله کې ولا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء تاسو منیسئ دشمنان زما او دشمنان خپل نو په دې ویډیو کې یو بهترین او زبردست سبق دی زموږ استاد لپاره چې موږ دې ته وګورو چې په لا لفظ کې څومره بد دغه دی زموږ استاد لپاره چې په لا سره راغلی دی لا تاسو دا کار مه کوئ دا مه کوئ دا مه کوئ دا مه کوئ نو دا زموږ استاد لپاره ډېر یو اهمه خبره چې په لفظ د لا کې داسې نور زیات مثالونه دي په قرآن کې چې دا موږ خپل مخې ته کړو دا به زموږ ستاسو د دنیا او د آخرت د دواړو د کامیابۍ ذریعه وي الله پاک دې په دې باندې موږ تاسو ته د عملو کولو توفیق راکړي داسې مختصر او بهترین ویډیوګانو لپاره زموږ چینل لایک سبسکرایب کمنټ کړئ چې تاسو ته نورې ویډیوګانې بر وخت در ورسېږي د بلې ویډیو پورې اجازت راکړئ خیر الرحمن الله د الله په امان